ورپرون خبر موږ دا خبر وکړه چې موږ د مجهول څخه جوړ کړه لکه دا څونه سبق چې شو نو څنګه چې بدی کې د معلوم څخه راځي دا شان د مجهول څخه راځي کنه مجهول څه ته ویل کېږي مجهول هغه فعل ته ویل کېږي کنه باندې کې فاعل نیوي بلکې د فعل نسبت پکې مفعول ته شوی فعل نسبت څه شوی مفعول ته شوی چې د فعل نسبت پکې مفعول ته شوی لکه ما د مثال دی ضربه زید ضربه زید کې ضربه فعل مجهول دی زګه دلته نسبت ته زید ته شوی دی او د زید دا فاعل نه دی بلکې مفعول دی فاعل کار کوونکی ته ویل کېږي مفعول بچا باندې چې کار واقع شوی ایت مفعول وي دلته ګورئ ضربه زید معنا دا زید وهله شوی دی یعنی دا وهل دا کس په زید باندې واقع شوی دی دا مفعول دی مثلا مفعول دی چې دې تاسو په علمو کې دا وایي مفعول ما لم يسمى فاعله دا هغه مفعول دی چې فاعل نه ذکر شوی او دې دغه ته فعل مجهول تا پرې نه هو کې تاسو نو ویل دي فعل ما لم يسمى فاعل دا فعل له فاعل نه ذکر شوی نو بلندو الفاظ کې د فعل ما لم يسمى فاعل ہوتا فعل مجهول وي او مفعول ما لم يسمى فاعل ہوتا نائب فاعل دی نائب فاعل دی ذکوي نائب فاعل دی ذکوي چې دا د فاعل په ځای باندې راغلی فاعل په ځای باندې راغلی او د فاعل چې کوم عمل نه هغه عمل دی ته ورکړل شوی د فاعل څه عمل دی رفع ورکړه فاعل څه عمل دی یعنی فاعل دا فاعل طرف ورکړي کنه چې فعل مجهول وي نو د فاعل په ځای باندې دا فعل څه طرف ورکړي نائب فاعل څه طرف ورکړي نائب فاعل بیا په دې باندې اعتراض دا کړی دی چې لکه فاعل او مفعول دا خو یو بل ضدین دي فاعل دا هو رفعی دی په مرفوعات کې او مفعول دی دا په منصوبات کې نو په دې باندې رفع راغله نو موږ غواړو چې مناسبت موجود دی چې د فاعل نه فعل صادریږي او مفعول باندې فعل واقع کیږي نو صدور فعل او وقوع فعل دې دوه مېز کې مناسبت ده د یو نه فعل شروع کیږي او بل باندې فعل د ختمي دی وجنه دا فاعل په ځای باندې راغلی او فاعل شته دا فاعل د فعل په فاعل کې کوم عمل کوي هغه نائب فاعل کړی واښو به باندې بیا به د فعلی په تور باندې دا خبره ذکر کړو چې عام خدا دا چې د فعل نسبت ته د فاعل لګي د فعل نسبت چا لګي او د یو سلور وجه ولنا سلور وجه د سړي چې الکه د فعل نسبت مفعول د چنده کولې هغه څو وجه دي کمی کم وجه دي نمبر 1 موږ د شهرت ته وجه نمبر 2 د عظمت ته وجه نمبر 3 د خصاصت ته وجه او نمبر 4 د خوف ته وجه ما دا لوندې تری په کتاب کې ذکر دی چې کله کله د فاعل ډیر زیات مشهور وي کله کله فاعل ډیر زیات مشهور وي نو د فعل نسبت ته نه مفعول د شوی لکه قول يقل انسان قول يقل انسان کله کله د فاعل ډیر زیات عظیم وي ندی وجنا نسبت ته نه مفعول ته شوی لکه قتل الجاني کله کله ډیر زیات رذیل وي لکه ته شتم الخلیفہ خلیفہ د کنځل کړل اوس په دې مثالونو کې او کله کله د یې د ودین لګته زوربل لس متعال زوربل لس دلته کې اوس په دې مثالونو کې دا سلو وړه دي دا نائب فاعل حاضرې نائب فاعل او مفعول معنی مسمى فاعل دي ځکه چې پیدا کړی شوی د انسان چا پیدا کړی دی فاعل دې چې مشهور الله پاک پیدا کړی دی ذکر دی دیوې پوښتنه تاسو بیا دا خبره ده چې د فعل ماضی مجهول او د فعل مضارع مجهول څنګه موږ جوړو نو په څه وزن باندې ویو څنګه وایو جوړو هغه شرط څو کولاړه د ټول په طرف نه کوي څه شرط وځي ده نوې چې د فعل ماضی مجهول د ثلاثي مجرد د چرزي د ثلاثي مجرد راځي دا په وزن د فاعل باندې راځي ثلاثي مجرد وزن بسې فاعل دا ماضی نه بسې فاعل وزن
او دا مضارع نه مسوي يفعل مضارع مجهول مسوي يفعل يفعل نو اوس په دې باندې اعتراض دالې چې لکه د فعیله کې خو په فعیله کې خو اول ضمه ده او بیا کسره ده دغه شان دی په فعلو کې اول ضمه ده بیا په فتحه ده نو د ضمې نه کسرې طرف ته تلل د ضمې نه فتحې طرف ته تلل دا ثقيل دي دا مقصود څو ویل به کړه دغه کې دا ثقيل دي دا موږ په دې سره بدل کو دا په دې سره بدل کو نو په فعیله کې د ضمې نه کسرې طرف ته تلل دا ثقيل دي واښي دا شان دی په فعلو کې د ضمې نه فتحې طرف ته منځ کې ساکن نه او ساکن دا مضبوط معنی نه لري نو دا خو د ضمې نه فتحې طرف ته تلل او د ضمې نه کسرې طرف ته تلل دا ثقيل دي دا ولې د ذکر کړو شو نو موږ چې لکه عام خدا د چې د فعل نسبت فاعل دی او د فعل نسبت لکه څنګه چې مفعول ته غیر معقول دي لکه څنګه چې د فعل نسبت فاعل ته د مفعول ته غیر معقول دي دغه شان دي دا وزنونه د فعله او د يفعلوا هم غیر معقول دي مطلب یعنی دا شاذ شی صحیح یو وجه دا ویم دا چې دا فعله وزن د فعل سره خاص دی دا فعله او يفعل وزن د چا سره خاص دی د دې فعله وزن باندې اسمونه نه راځي مگر صرف پر اسمونه دي وعله او وعله او بل دوئلون یا دوئله یم شعر اخیرنی امثله موږ نشته چې کومه ده پورا دي نو وعله او دوئلون دا صرف دا فوزونه چې دا په درې فعله په باندې اسمونه راځي دا شان يفعلوا جندبونو او برقاون چې نو په دې وزن باندې صرف اسمونه راځي نور اسمونه چې دا په دې وزن باندې نه راځي نور اسمونه په دې وزن باندې نه راځي نور اسمونه په دې وزن باندې نه راځي نو دا وزنونه زګه د فعل مجهول سره دا خاصي دي کچر دې په دې باندې فاعله راغلي وي یا دې په دې باندې فاعله موجود شي راځي او فاعله هم شي راځي ځکه چې دا خو د ماضي معلوم وزنونه دي او قبل څه وزن ستاسو لري چې کوم راځي هغه راغله نو هغه د فعل سره خاص دی په بای باندې اسم هم راځي شي نو بیا پته نه لګی دا چې اسم دی او فعل دی نو دا دوا وزن ذکر راغلي دې پر پوښوي ها ورته دې پر موږ درې خبرې وکړلې یو خبره موږ وکړه چې فعل مجهول او ستو ویلېږي او دغه چې د ستو ویلېږي دا په فاعل تاسو ته ویلېږي زه موږ دا خبره وکړه چې اصل لکه دا چې د فعل نسبت فاعل دی او د فعل نسبت مفعول دی دا غي ضرور وي دا موږ ذکر کړل واښه درېمه خبره موږ ذکر کړه چې د ثلاثي مولرونو د ماضي مجهول وزن چې دا فاعل راکې او د مضارع مجهول نه د ماضي وزن چې دا مضارع مجهول وزن چې دا سره دی دی فعل راځي اول راځي لا موجود یو دا چې لکه دا غیر معقول دي یا غیر معقول دا شته غیر معقول دي او دیم دا چې لکه څنګه د دین اندر فعل سره خاص دي دریم خبر سرورم خبره مونږ دا کو چې کله مونږ د غیر ثلاثي مجردونه د غیر ثلاثي مجردونه اسم فاعل است ماضی مجهول چې دا راوړي دا په څه وزن باندې راوړي واښوي د بغیر ثلاثي مجردو کې د غیر ثلاثي مجردو کې چې کله اوري خاندل تاسو د الله په دینو زه ټول په تکلیف تاسو سره کوم څه پته نشته نو د غیر ثلاثي مجردونه چې کله مونږه ماضي مجهول جوړو یو خدغه خبره ده چې لکه ماقام لفظ له بکسره او فاق الميل بسمو دا خو څه چې په ثلاثي مجردو کې خبره ده جو غیر ثلاثي مجردو کې هم دا خبره ده چې ماقام لفظ له بکسره او فاق الميل او فتح ورکو مگر صرف دی وي چې و بابونه دي سړي نو چې دا ټول پنځلس بابونه دي لکه نه خواغه بابونه دي کوم شروع کې چې حمزه او خستی راځي باب افتعال انفعال استفعال افعال 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 او افعال او افعال داتني نو په دې ټولو کې دا خبره ده ا دې علاوه په باب تفاعل کې او تفاعل کې او په دې مفاعله کې په دې کې هم دا خبره ده چې لکه په دې کې ومنګا یو هم دا کار کوو چې لفاظ من ضمه او اخو لك کسره د دې علاوه اولنی متحرک له ضمه هم ورته د دې علاوه اولنی متحرک له ضمه د دې علاوه اولنی متحرک له ضمه په دې د کوم و بابونو ذکر کړی دي نو په دې کې با سیسل پکومغه
یو منګه فاکل مینه زمور کو او ماقول اخله بکسر د نور وشانته او په دې کې به اضافي کار مونږ کو هغه اضافي کار سره چې اولنی متحرک له بسور کو زمور کو دی بیا دې وجه ذکر کړی دا چې دی اولنی متحرک له ولې زمور کولېږي اولنی متحرک له ولې زمور کولېږي دې وایي چې د باب تفاعل او د باب تفاعل او تفاعل په دې صورت کې منګه زمزه کول کوو تفاعل او تفاعل کې په دې کې موږ زمزه کول کوو کچته منګه زمو ورنکړو دي ماضي مجهول کې لاولې متعلق زمو ورکو نو د دې تفاعل التباس راځي د باب التفعيل سره د څه سره د باب التفعيل سره او د دې التباس راځي د باب مفاعله د مضارع معلوم د څه سره د مضارع د معلوم د څه سره څنګه وګوره تصرف د دې باب تفاعل ماضی لکه تصرف سره تصرف دا د دې ماضی او د دې باب تفاعل ماضی سره تضارب لګنه تضارب او د باب تفعيل مضارع معلوم څه څنګه ده مضارع معلوم ده مضارع معلوم د باب تفعيل صرف يصرف راځي کنه تصرف او د باب مفعلين ضرب يضارب ده کنه تضارب مطلب دغه باب د تاسو صورت دی اوس پورې دي مضارع معلوم ہے لکه دا مضارع معلوم سره مشابهت راځي او کله اوس وځه ماضي مجهول د دې موږ جوړو د دې ماضي مجهول پرې دا د ماضي معلوم څه کنه دا ماضي معلوم څه کنه دا ماضي معلوم نه اوس د دې ماضي معلوم نظم مضارع مجهول جوړو ماضي مجهول جوړو نه نو به دې سره مشابهت راځي ګوره اوس چې دې نظم ماضي مجهول جوړو نو طریقه دا نه چې لاولي قبل زمور کا او ما قبل اخر کسره اقول لك صور کا اسرار نو کدا دي شي چې لاولي متعارف لا اسرار ورنکل زمو ورنکل شي دا به څه پاتې شي تصرف کنه تصرف دا په نو څه شي دا شاته تزار بره دې ته مجهول جوړه دا نوې طریقه خدا را چې تبه معقول اخر کسرو کې دا وي تزارب د دې تزارب دې مو څه التباس راغی کرانه وې باندې التباس راغی کنه د دې ماضي مجهول او د مضارع معلوم د تفاعل د باب تفعيل د مضارع معلوم سره او د باب تفاعل د باب مفاعل د مضارع معلوم سره من التباس راځي نو دې التباس د بچ کېدو لپاره موږ به څه وکړو چې اولي متعارف له زمور چې دې موږ زمور کړه کنه دا به څه شي ادا به څه شي دا به شي تصور اوس دلته کې دا الف نو مخه زمانه راغله الف زمانه کومه کړي لګي نو مضارب ولا قانون تصویر د هزار زوري په مضارب ولا قانون چې کله الف راځي معقوبه ته زمانه شي لا الف نو په اوسره بدلول دي مسلم شي دو سوري اوس د ګدارو شو په دې باندې پوښتنه ده نو یې په دوه صورتونو کې د باب تفاعل او د تفاعل په صورت کې همغه اولی متعارف لازم ورنکو اولی متعارف زمو نه کو د باب تفاعل د ماضی مجهول د باب تفاعل د ماضی مجهول با التباس راشد مضارع معلوم سره د باب تفعيل او د باب تفاعل ماضی مجهول لکه منګه زمو نه کو نو د دې به التباس راشد د باب مفاعله د فعل مضارع معلوم سره ورې پوښوي وصحابهنا چې داغه په شروع کې هم دوستي راغله او بابونه چې داغه په شروع کې سره راغله دوستي راغله نو کبدي کې ته ما قبل بدې کې اولي متعارف له کسره زمور نه کې اولي متعارف له زمور نه کې نو بیا باندې التباس راځي د امر مجزوم سره څه سره لکه ګوره استكبر د څه غلا د فعل ماضي معلوم سره صحیح شو را یستكبروا دلیل دا امر چې استكبر یستكبروا دلیل چې امر راځي الامر منه
استكبر راځي سره دي استكبر استكبر د څه څنګه دا امر حاضر د څه څنګه دا امر حاضر وس کله د شوشي کنه چې دې امر سره واو به داخل شي یا به فا داخل شي یا به څه داخل شي ودا واو بری باندې داخل شي مثال د جواب په مېز کې داخل شو هم دوستي با کتابتن وی ولفظن په ګردي کنه دا بس شي واستكبر مش کنه ها وز د دې ته دغه جوړه رسم ورته د ماضي مالو نه ماضي مجهول جوړه وګوره ماضي مجهول ته جوړه په عام طریقه باندې په عام طریقه دا چې تبع هم دوستي با مضمون کې او باقول اخره به کسر ور کې نور بدل شي اوس تک بي را د څه شو کنه ها اوس په دې ماضي مجهول باندې تو وقف وکړه او په مېش کې راوړه دا مطلب دې نه دغه شان دی و وخت راوړه دا به شي واستكبر سم شي نو دې واستكبر دا دې واستكبر دا وګوره د دې باندې یو سره التباس نه کړه واستكبر چې دا د امر حاضر څخه ده ادا واستكبر چې دا ماضي مجهول څخه ده وی لږوان یو سره التباس نه کړه نو چې کله موږ دا اولنی متعلق لا زمور اولنی متعلق لا زمور یعنی دا استكبرکو سکو استكبرکو سکو موږ استكبرکو او بیا به موږ په وقف وکړو نو صبر راشي واستكبر براشي صبر راشي واستكبر چې واستكبر ما وي نو واستكبر او واستكبر نو فرق څه دی وسته واستكبر باندې دا شاید به په دې نور وګوره دا باب انفعال له دا باب انفعال دا وګوره انفطر کوم څه کړه ماضي معلوم دا کړه ها او د دې چې زو مجهول جوړو ما سبا ما اون فطر کذا ما قبل الاولي هم لكسره ولا كما نسبه بجوړو اون فطر بشي کړه اون فطر ابیا مې مېش کړه اون فطر بشي سبا شي اون فطر او امر جنن انفطر راشي ویګه مې باندې نو التباس دا التباس نه بچ کېدو لپاره فاکر مې له زمور کې شي واښوي نو دا خبره شوې چې غیر ثلاثي مجرد وي نو بای کې به هم زاد ثلاثي په شان دي او لئن سما یعنی فاکر مې سما قبل اخره بکسر ورکو او صرف و بابونه دي چې بای کې با د فاکر مې سما او ما قبل اخره کسرا د دې سره سره باندې او لئن متعلق لهم زمور دې سره سره موږ اولي متعلق لا هم د مورو اولي متعلق لا بزمول ورکو نو په دوه صورتونو کې یعنی د باب تفاعل او د تفاعل په صورت کې با د دې مشابهت راځي التباس راځي د باب تفعیل او د مفاعله د مضارع معلوم سره وایي او په نور صورتونو کې په هم دوستي په صورت کې با د دې التباس راځي د امر حاضر مجزوم سره دي لام کلمې د موږ کار نشته ایو شعر په دې دا فرق نه کوي خدا الله ولني دا چې دي کنه په دې کې دغه پته تازه را په وضو کې نور څه دغه پکې نشته او اخره کې د حرکت اخر نه راځي بل لا زبر زیر پیش دا په موږ ځان د پاله عربیان په زبر زیر پیش نه لګي نه ته پته لګي چې بری باندې فتح راکړم اوس دا اخرنه چې دا وي پرونو دا شو نو دا په کتاب کې بیا وګوره وایي او فی زوائد من الثلاثی اما خو ویل شو کنه او بدنه چې راځي ودا په زوائدو کې د ثلاثی نه مطلب دا چې کم د ثلاثی مجرد نه زیات وي کنه برابر خبره ده که ثلاثی مزید فی وی رباعی مجرد وي رباعی مزید فی بضم الاول وكسر ما قبل الاخر في الماضي فالاولي ضمیر سره په ما قبل الاخر کسر سره په تفصیل په ماضي کې دي لکه اکرم وبضم الاول وفتح ما قبل الاخر او په ضمه اول په فتح ما قبل الاخر سره په مستقبل کې لانه مستقبل چې دي نو باندې په فاکر مله ضمه ما قبل الاخر فتح ورغو لثلا الا في 7 ابواب تبعا للثلاثي چې دا تابع دي للثلاثي الا في 7 ابواب مگر په وو بابونه کې موږ څه چل کو بضم اول المتحرك بضم دې کې يزم له ها يزم د چا بلی کېشته بلې زړو کې راغونو کې ها ضمه ورکو اولی متحرک لا سره د اولی ضمینا وکسر ما قبل اخر یعنی الاول متعلق له سره زمو ورکو دا بګه
سیوا کار کو اولی متعلق له کیسور کو وځي اولی متعلق له زمول ورکو د دې وجه کوي او هو بابونه کم دي هي تفعل يعني باب تفاعلنا تفعل تفاعلنا تفعل د افتعالنا افتعل د انفعالنا انفعل دا ما مجهول څه دي ذکر کړی دي د استفعالنا استفعل د افعلنا افعل او د افعالنا افعل وذا وی کنه چې بدی کې منګه لولي متعلق زمول ورکو نو وزم الفاء في الاولين او بلولي فوق يعني باب تفعل تفاعل او تفاعل کې بدی کې منګه زکه د ورکو حتى يلتبس بمضارعي فعل وفعل جدي التباس را نشي حتى لا يلتبس رغا لا بګی کړه و بګی کړه حتى لا يلتبس دې بار چې التباس را نشي التباس رانه چې زړو کې نه لیکل زړو کې بګی لیکل وي رب شته حتى لا يلتبس التباس را نشي بمضارعي فعل وفعل د دو مضارع او د فعل یا د باب تفعيل مضارع سره او د باب مفعول مضارع سره وزم الخمسه الباقيه او باقي پنځو ته سمول ورکول کېږي حتى لا يلتبس بالامر في الوقف چې دا امر سره توقف حال کې بریږي التباس را نشي يعني اذا قلت کله چې ته وفتعل في المجهول بمجهول کې بوقف کې بوصل الهمزه دي ووصل الهمزه سره يعني همزه واستو ورته سره او وفتعل في الامر او وفتعل تبع امر جمعه دا ما تاسو چې مجهول څنګه او د امر څنګه یو شان چې موږ د باب افتعال کړه موږ استفعال وکړو واستكبر موږ وکړو کنه او انفعال موږ وکړو يلزم اللفظ لازمي کې التباس فزم التاول تاته زمور کشي دي ازالته تبالت دا التباس اندازاین شي ختم شي فقسل باقي عليه وایمار د افتعال وکړو نو ته نور بدی باندې جرن دا قیاس بدل لجو یو دو کو کو بګم نو به تاسو نه په خپل ګورئ واښو به باندې